سیاسي خلک خو دا خپل مرګ ګڼي. دې کې ته یوه نوې خبره دا وکړم چې ګورې دا پیسې هم د ملګرو خپله راغستې دي. موږ به له دې نه پس د ډرګ ابیوز خلاف کار کوو. نشاور شیزونه الرحمن الرحیم. زه اعزاز علي شاه د شلکنډې یوت جرګې ممبر تاسو ته په دې ټیم کې مخاطب یم او څرنګه چې تاسو په دې روډ باندې دا لوی جلسې په شکل خلک ولیدل، دا دلته نه څه راشن تقسیمیږي او نه دلته څه جلسه ده. دا نوجوانان د دې علاقې راوتي دي، د شلکنډې یوت د جرګې ممبران او کابینټ او کار کوي. تر کومه حده پورې چې د شلکنډې یوت جرګې خبره ده او د هغې د کار خبره ده، د بدقسمتۍ نه به زه دا وایم چې یو زمونږ بنیادي ضرورت روډ دی، خو حکومت او د هغې سره مسلسل ایم پی ای ایم این ای کم چارواکي چې دي هغه په دې کې ناکام شوي دي چې یاره هغه زمونږ دلته کار وکړي، راشي د دې خلکو د کم څه دپاره چې ووټ اخیستی هغه حق ادا کړي. خو تر نن حده پورې یوه پارټي هم په دې کې کامیاب نه شوه چې د جندول خان نه پس د شلکنډۍ د بې اسرګۍ د هغې د مشکلاتو ازاله وکړي او دلته د دې خلکو ته ایجوکیشن، هیلت دغه شانې بنیادي څیزونو کې سړک راځي چې دا ورته ورکړي. نو زمونږ کار چې دی هغه فلاحي کارونه نه دي، د دې نه هټ کر زمونږ خلک ایجوکیټ کول او د خلکو مسلې حل کول دی. خو چونکې موږ د بدقسمتۍ نه راووتلو چې مسلسل ایم پی ایز ایم این ایز یا حکومتي چارواکي یا متعلقه خلک هغه په دې شي کې ناکام شو. نو چې ناکام شو نن دا تاسو زما شاته را نوجوانان نه څوک سیمټ ارته څوک چې کوم لګیا دي شګه راوړي، څوک مال را میلاوي، څوک کریشر ته، څوک ګینټي وي، څوک بیلچه وي، چا اوبه راغستې دي. دې کې ته یوه نوې خبره دا وکړم چې ګورې دا پیسې هم د ملګرو خپله راغستې دي. که څوک اوس فنډینګ کوي به، خو د دې چې کوم د مونډنه والا تر موږ راورسېدو نو آباد ته څومره کار هم موږ کړی دی، پیسې هم خپلې دي، کار هم پکې خپله کوو، محنت هم زموږ خپل دی. د شلکنډې یوت جرګې چونکې دا نکته ځکه لاول راواغستله او دا پوینټ د سړک د تعمیر او مرمت یې ځکه لاول راواغسته چې په دې لاره باندې زموږ زنانه ځي، په دې لاره باندې زموږ بچیان ماشومان ځي، سکولونو ته ځي، نو هغې ډېر د مشکلات شکار شوي دي. چا ته ډیلیوري کیسي، چا ته د هارټ اټیک کیسي، چا ته چې کوم دی نو څوک به مري او ایمرجنسي حالات به او دلته روډ داسې دی چې یوه کډی وي جو بله کډی، چا بله کډی وي بله کډی، چې مصري لی بوځي جو 50-60,000 روپۍ به سیبه په هغه لګي، کال پس به چې کوم دی ټیرونه بدلی. نو موږ لاول سره دا فیصله وکړله چې یاره دا د دې قوم بچي دا په دې لاره باندې ځي او دا هم چې کوم دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث موافق چې خیر الناس من ینفع الناس، بهترین په تاسو کې هغه سړی دی چې کوم بل ته خیر ورسوي، بل ته ګټه ورسوي، د بل په پیدا کې راوځي. نو دغه مصداق موږ جوړ شوي وو، لاول هم د ځان نه شروع کړې ده، عملي ته ورلګیا او مالي بدني جاني دغه شانې د عوامي دا خدمت موږ کوو. دا نوجوانان را سره لګیا دي، دا د هرې پارټۍ سره چې دي او چونکې دا زموږ بنیادي فریضه ده الحمدلله دا کوو. زموږ د جرګې مقصد او پلان څه دی؟ زموږ د جرګې مقصد او پلان دا دی چې موږ په دې علاقه کې ډېر داسې ستونزې او مشکلات دي چې هغه حکومت یا د تاڼو د تحصیلونو او عدالتونو هغې حل نه کړه. موږ به د دې نه پس د ډرګ ابیوز خلاف کار کوو، نشاور شیزونو چې څومره هم نشي دي دا به د هغې خلاف به اپریشن کوو، د هغې سره به حکومتي چارواکي رامنې کوو، هغې ته به خبره کوو. دویم کار به زموږ دا چې موږ به په هیلت کې کار کوو چې زموږ د هسپتالونو څه پوزیشن دی، زموږ په هسپتالونو کې ادوایات شته که نه، مشینونه ټیک دي که نه، ډاکټران ډیوټي کوي که نه کوي. دریم کار زموږ میډیکل دی، بیا دغه شانې د بازار حوالې سره یوټیلیټي ایشوز دي، د خدای بلا ایجوکیشن کې سکولونو کې سټاپونه شته که نشته دی، کم بچي چې هغه سټریټ چایلډ دي هغې د تعلیم فریضه، هغې له پیسې پیدا کول، هغې سکولونو کې داخلول، هغې ته وسایل ورکول، دا به د دې جرګې کار وي. دا تاسو زما سره دا کابینټ او دا ملګري نه موږ راوتي یو، ستاسو نه دعاګانو درخواست هم دی، مالي او بدني دواړو تعاون درخواست دی. دا راته ووایه چې دلته تاسو سره چانده پارک دی، دلته په دې ځای باندې په دې لاره باندې به سیاسي خلک هم تللی، نور سماجي خلک هم تللی، چا د سره پکې تعاون کړی که نه؟ سیاسي خلک خو دا خپل مرګ ګڼي، حالانکې موږ سیاست په دې نه کوو، خو هغې خو دا خپل مرګ ګڼي او هغې زموږ مخالفت کوي، یاره روډ خو ښه ټیک دی، حالانکې روډ تاسو وینئ چې وایي ټیک دی، دې ته څه ضرورت نشته، هلته ټیک و دلته ټیک دی. تر کومه حده پورې چې عام عوام او پبلیک دي ډېر زیات یې موږ سپورټ کوو، چا شربت یې راویستې، چا اوبه راویستې، چا بوتل یې راویستې، چا چې کوم دی نو پیسې ورکړلې، عام عوام او پبلیک ډېر زبردست تعاون یې زموږ سره کړی او که چا هېڅ هم نو دعا او شاباشي خو یې راله خامخا راکړی دی. کوم چې زمونږ حکومتي چارواکي دي یا زمونږ نوره انتظامیه ده هغوی ته هم څه پیغام دی چې دغه شان ځوانان راوتي نو په خپله لګیا دي، تاسو زمونږ ټیکس زمونږ چې کوم حق کېږي دا پرېږدي، تاسو موږ څه کړئ؟ هغې ته زما ریکویسټ ده، نور خو موږ څه نشو کولی، زما ریکویسټ ورته دا دی چې تاسو کم از کم اوټ له راځئ نو د شلکنډې نوجوان به درنه تپوس کوي چې ته زما نه اوټ د څه دپاره رالې، اوټ باندې به زما څه کې، ته به زما له کار کې، ته به زما غم خادۍ له راځي، ته به زما نه اوټ د څه دپاره رالې.
نو چې کله ته موږ دا تپوس وکړو نو به موږ ته خپل کار وښي نو بیا به ورله موږ ووټ ورکړو په هغه بیس باندې کني نو صاحبه زما ګزارش دا دی چې موږ ډېر غریب خلک یو پاسمانده خلک یو 15 کاله بیا انتظارونه کوو په در در ټوکرې خورو نو موږ به رابېدارېږو انشاءالله او د دې قوم خدمت به کوو آینده کې الیکشن را روان دی بیا د چغې جوړېږي خلک به راټولېږي یوه ناره په بله ناره په بله ناره به خلکو نه ووټ اخیستل کېږي سرکنډۍ خلک یا نوجوانان هغوی ته سخت پاس دی څه به وي هغه باره کې خلک ایجوکیټ شوي دي خلک بیدار شوي نوجوانان چې کوم دي هغه کم از کم په دې شي پوه شوي دي شعوري طور چې به زموږ سره دوکې څوک کوي زموږ پرایز څه دي د ایم پی ایم این اے پرایز څه دي تاسو ګورئ پر موجوده حالاتو کې نوجوانان د ملک نه تښتي نوجوانان ملک پرېږدي بهر روزګار لځي غلاګانې دي نشې دي ډپریشن دی بنیادي وجه دا ده چې نوجوانان اصل کې دوی همیشه دوکه کړي دي نوجوانان بیدار شوي دي زنانه بیدارې شوي دي غټ عوام مشران بیدار شوي دي انشاءالله کم از کم به دا پرې نه دوکه کېږو په یو نوي عزم سره به راپاڅېږو یو داسې سړی به ټاکو چې د دې کلي علاقې دپاره خیر راوړي بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو په علم کې دا شلکنډي یوت جرګه نن راغلی دا شلکنډي چې مین روډ دی دا په خپل باندې جوړی دی لپاره خپل باندې فنډینګ کړی دی او په خپل باندې کار کوي زمونږ د نوجوانانو دا ضرورت ولې محسوس کو دا خبر به هم ستاسو په علم کې چې د 2-3 کال شلکنډي مین روډ خراب دی او په دې باندې غټه آبادی را ګودر ټاکورو شلکنډي ایریا کوزا او دا اوسه پورې جوړ نشو ځوانانو چې کوم دی د علاقې کوم مسایل دي تعلیم هیلث شو دغه سپورټس شو منشیات شو هغه دا محسوس کړل چې زمونږ د دې حل پکار دی او د هغې حل لپاره چې کوم دی شلکنډي یوت جرګه په نوم باندې یو فورم جوړ کړو شلکنډي یوت جرګه به نن د روډ سیټ کې د هغې نه بعد چې کوم په ایجوکیشن کې هیلث کې په هر ځای کې هم ضرورت دي او د دې قوم او د نوجوانانو ترقۍ لپاره مخکې وړاندې بوتلو لپاره ضرورت یې هغلته خپل کردار ادا کوي دا قوم به پوهه کوي خپل حق به ورته ښایي چې ستاسو حقوق څه دي هغه به څنګه حاصلو د حکومت څه کار دی د ریاست څه کار دی د انتظامیې څه کار دی د بدقسمتۍ نه زمونږ چې کوم حکومتي خلک دی هغه خپله ډیوټي نه کوي چې کوم د هغو کار دی هغه نه کوي نو زمونږ مقصد دا دی زمونږ به کار دی چې هغو ته به خپله ډیوټي کوو چې ستاسو دا کار دی او دا کار تاسو کوئ چې کله هغو نه کولو بیخي موږ مجبوره شو مجبوراً به موږ په خپله باندې راځو په خپله به خپله چاندم کوو په خپله به ټیپ کوو نن چې دا کوم کار شروع دی دې ته کې چې کوم دی شلکنډي روډ مرمت په نوم باندې موږ نوم ورکړی دی دا یوازې شلکنډي د روډ مرمت نه دی دا د دې د سیاسي خلکو د هغو چې کوم دی هم مرمت دی هغو په دې خبره ښه پوهې دي چې مطلب زموږ کوم کار دی هغه موږ نه دی ادا کړی دا نوجوانان د مجبورۍ نه راوتي دي چې موږ خپل کارونه پرې روټین پوره نه کړه دوی ورالې میدان ته کې دغسې دا د انتظامیه هم مرمت دی دغسې چې کوم ریاستي کوم څومره که هغه دي ادارې دي د هغو دا کار دی او هغې دې توجه نه ورکوي دا دې ټولو چې کوم دی هغو ته کې د خپل کار ورته ښیي ډیوټي ورته ښیي چې ستاسو دا ډیوټي ده دا تاسو ادا کړئ او چې کله خپله ډیوټي څوک نه ادا کوي نو بیا هلته کې مسایل پیدا کېږي هلته کې چې کوم دی افراتفري او هغه ملکونه چې کوم دی هغه ترقي نشي مګر خپل عزم وکړو چې موږ راوځو او دلته دا کار سټارټ ول نو پرون په دې باندې جرګه وشوه پرونه موږ اکثر که تاسو وینئ دلته 90% کسان چې کوم دي د دې ټول تعلق د بزنس سره دی او د چا ډیوټو سره دی نو موږ داسې ورځ دې متعین کړله چې دا ټول ملګري فارغ وي نو اتوار ورځ به پرون زموږ مشوره کې چې ناسو نو اتوار ورځ موږ وکړله چې یار به دې کې سټوډنټان چې دي هغه فارغ وي او د هغې هم یو غټ ضرورت دی دا ځکه چې په یو سوزکي کې 18-20 کسان کینی او بیا په دې کډو کې چې مونډه تر سیدر بدحالي دا شانتي هغه فرمایل چې بیمارانو د بیمارانو تم ډیر زیات تکلیف نه پرون مشوره کې بیا موږ دا فیصله وکړه چې اتوار پورز باندې به سحر په خپل راوځو او د دې فنډینګ هم داسې طریقه وشوه چې چاته به سوایو نو او دا به نه وایي چې موږ لرا کوي باقاعده به خپل کار سټارټ ونو نو کوم موجود چې هلته کسان هغو خپله قرباني وکړو ډېر حده پورې هغوی الحمدلله هغه مالي جمع کړ مالي خو داسې یو خبره کومه چې زموږ د علاقې خلکو له ټاکورو ګودر خلکو له یو 3-4 کاله کاره فکار دي څنګه چې د نوجوانانو عزم کړی دی راوتي 98 والا ته هم غالبا ویل چې یاره دوی کسان له کم از کم 3-4 کاره پکار دي اولې خو دا چې په خپله دوی سره هیلپ وکړي راشي او خپل وس مطابق دوی ته چې ها دا زموږ د طرفه دروالی دا زموږ علاقه را دلته ټورست خلک راځي او دلته خلک جنازو ته فاتحاګانو ته او قسمه قسم رښتې دي خلکو را دننه کېږي هغو ټولو ته به سهولت وي موږ ته هم سهولت وي دویم که چېرته څوک نشي کولی مالي تاو نو په کار ده چې په نن ورځ خپل په خپله راغلی وي یا د کور نه یو کس رالیږلی وي چې دا دروالی او نن ورځ ګنټه 2 ګنټه به ستاسو سره خدمت وکړي که چېرې دا هم نشي کولی نو بیا درېیمه لاره ورسره دا ده چې دا کم کسان راوتي عزم یې کړی د دوی په سرلاس کې دي دوی له حوصله افزایي ورکړي او دوی ته ووایي چې او که موږ په خپله نشو شاملېدلی سره تاسو چې دا کم کار کوئ ښه کوئ بهتر کوئ او الحمدلله په دغه بنیاد باندې دغه مسابات نه د دې ځای پورې فی الحال الحمدلله د علاقې خلک راووته او ښه استقبال یې وکړو د دې ملګرو